ګرانو کتونکو په نوخار کې موټروي باندې انبار انټرچینج په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف درنه جاری ده او جی ټي روډ د ټریفک دپاره کولو کړی شوی دی د صوبایي حکومت او د پېښور های کورټ په سختو هدایاتو باندې بیا ضلعي انتظامیې دی کې مقامي چې کوم پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ دی هغې سره باقاعده پرون هم مذاکرات کړي او نن د شپې هم مذاکرات کړي دي نو خبره دې ځای ته راورسېده چې جی ټي روډ چې عوام مشکلاتو نه هم بچي جی ټي روډ به کولوي او موټروی باندې درنه هغه به جاري وي هغه احتجاج د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی کوم مطالبات نه منلو پورې هغه اعلان کړی دی نو هغه درنه نن جاري وه لږ ساعت مخکې مونږ دا د انبار چیک پوسټ مناظر دي دا تاسو ګورئ دغلته کې د بانی چیرمین عمران خان دغه چې کوم خورای دی احمد خان نیازي هغه هم دغلته موجود دی د څو ورځو نه او د دې درنې قیادت کوي او ورسره چې کوم غیر چاپېره علاقې دي د دې نه کوم د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ دی عام راځي هغه دې کې حصه لي او زمونږ د دې ضلعې نه چې کوم ایم این ایز ایم پی ایز دی هغه راځي صوبایي وزیر اطلاعات دغلته باقاعده موجود دي حاجي زر علم خان هغه موجود دی او نور زمونږ ایم این ایز ایم پی ایز دي هغه وقتا فوقتا د اسلام آباد چې کومه درنه ده هغې ته هم ځي او دلته هم راځي ما وختي د قومي اسمبلی چې کوم ممبر دی سید شاهد علي شاه هغه سره خبرې وکړې نو هغې دا وی چې مونږ دلته په اسلام آباد کې د پارلیمنټیرین کومه درنه جاري ده نو هغې کې موجود یو او دا درنه به تر هغه پورې جاري وي چې تر کومې پورې عمران خان رها شوی نه وي د هغې وینا دا وه چې مونږ ته سخت هدایات دي چې زموږ څومره پارلیمنټیرین دي نو هغه اسلام آباد کې موجود دي او ورسره دا پړاو چې کوم په خیبر پښتونخوا کې په انبار چې انټرچینج باندې اچولی شوی دی نو دې دپاره هم هدایات دي چې دا مومنټم دا به نه خرابوي دا درنه به دې کې به وقتا فوقتا اضافه راولئ نو نن دا اطلاع وه چې دواړه درنه د ختم شوي دي او های کورټ چې کوم اډر کړی دی بیا د خلکو د طرف نه وزیر اعلی چې کوم خبره کړې ده د عوامو د مشکلاتو نو خلکو د طرف نه دا خبره کېده چې یاره دا دواړه ختم شوي خو اوس اخرنی خبر دا دی چې دا تاسو ته مناظر ښکاري په انبار انټرچینج باندې په زرګونو تعداد کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان موجود دي او دې کې اضافه د ماښام نه پس کېږي مازدیګر نه پس چې د ډیوټیانې ختمې شي چوټیانې شي او خلک روزګار شي مختلفو کارونو نه روزګارونو نه نو د انبار انټرچینج رخ وکړي او انبار انټرچینج باندې ما چې څنګه 13 ورځو کې خبره کړې ده چې د دې باندې صلاح و مشوره هم شوې ده او فیصله اندروني خانه دا شوې ده چې په پېښور کې کم کنټینر جوړ کړی شوی دی نو هغه به ډېر زر دلته انبار انټرچینج ته راورسولی کېږي او دغلته چې کوم میدان دی نو هغې کې به دا درنه جاري وي نو دا ویلی کېږي دا چې دا یو قسم له د پنجاب چې کوم حدود دي هغې ته هم نږدې دی او خیبر پښتونخوا چې کوم ګیټ وی دی نوخار نو دا په دې باندې دی په موټروی باندې دا نوخار او ثوابی دا ګیټ وی ښارونه دي نو دلته چې دا درنه شروع شي نو دې ته لاهور نه اسلام آباد نه پنجاب کارکن د هغې را رسېدل هم کیدی شي او کله چې د پاکستان تحریک انصاف موډ جوړ شي او د دوی د طرف نه اډر راشي نو اسلام آباد طرف ته دا موکولو کې ډېر کم وخت به لګي نو په دې باندې فیصله شوې ده د کنټینر را رسېدو کې ډېر کم وخت به لګي به هر حال د مرکزی حکومت اپوزیشن چې کومې خبرې شروع دي د هسپتال تلو د بار ملک ته د وتو او د علاج کولو نو دغه خبرونه سره هم د دې درنه چې کوم تړون دی هغه شته که د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبات دي هغه ومنلی شي نو درنه به هم ختمه شي او احتجاج د دې چې کوم جاري دی هغه به ختمیږي او را روان وخت لپاره به بیا پلانینګ کېږي او دلته به خلکو ته سکون میلو شي دې حوالې سره ډېر مختلف قسمه خبرې کېږي د اپوزیشن او د حکومت د حکومت خپل موقف دی خپل ضد دی او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبات دي ظاهره خبره ده چې کوم منشوري نو هغه ضد دي زموږ ډېر خلک وایي چې دا ناجایزه ضد دی او یو ضد نیولي دي خو مسله دا ده چې د هرې پارټۍ خپل منشور خپله نظریه او خپل یو طریقه کاري هغه طریقه کار باندې هغه خپل احتجاج هم جاري ساتي او مطالبات نه صرف مني بلکې دلته چې کم مسایل دي حکومت ته هم دلته مسایل هغه د مرکز نه دي چې مرکز ډېر لوی تعداد کې زمونږ پیسې د دې صوبې
هغه ځان سره NFC واټ کې ساتلی دي او هغه نه ورکوي. دلته کې نور زیات مشکلات دي، مداخلتونه دي، نو د هغې خلاف هم حکومت صوبایي حکومت په دې موډ کې دی چې که دا حکومت وي او که نو موږ ته څه نقصان او فایده نشته. په هر حال نن ګڼ تعداد کې خلک په انبار انټرچینج باندې موجود دي. احمد خان نیازي او حاجي دارالعلم خان دی د دې درنه نن قیادت کوي. زمونږ چې کوم نور MPA زمینیز دي، ذوالفقار خان، سید شاهد علی شاه، میاں عمر کاکا خیل، اشفاق خان، خلیق الرحمن او ادریس خټک صاحب دی خپل تقسیم کار باندې په دغه درنو کې وقتا فوقتا شرکتونه کوي او دلته خپل چې کوم امور دي سیاسي هغه هم چلی او هلته کې خپل احتجاج کې هم شرکت کوي. نو اوس سبا به هم دا درنه شروع وي. خو دغه یوه خبره چې جی ټي روډ کولاوېدو نه پس دلته چې د خلکو کوم غټ تکلیف و د عام دولت دپاره، نو هغې کې کمی راغو. کمی ځکه وایم چې موټروی بنده ده، نو د موټروی چې کومه فلو ده او موټروی باندې کوم خلک را روان وو نو هغه ټول جی ټي روډ ته راغلي دي. نو په جی ټي روډ ټریفک داسې رواني لکه ته به وایې ټریفک معطل دی، مطلب په مزه مزه رواني رشي. په بازارونو کې ډېر لوی وخت لګي د بازارونو نه د وتو. اوس دا څو ورځو پورې جاري دی. نو دا د پاکستان تحریک انصاف مطالبات او د مرکزی حکومت موډه پورې خبره ده او دې کې خبرې اترې روانې دي چې کوم پرون علي امین ګنډاپور خبرې وکړي، بیا نور مشران دغلته ملاقاتونه چې کوم شروع دي، مرکز حکومت او اپوزیشن لیډرانو چې کومې رابطې شروع دي. محمود خان چکزی سینیر لیډر دی او ډېر وخت نه په دې پاکستان سیاست کې ډېره لویه تجربه لري. مونږ که وګورو نو د 13 کالو نه دې سیاسي جمهور کې او دې سیاسي انسټیټیوټ کې بطور کارکن کار کوي، بطور لیډر کار کوي. نو هغه ته د دې اتار چړاو تجربه هم شته او دې کې د خبرو کولم. نو خلک امید دا لري چې ډېر زر دا مسله حل کیدونکې ده او د پاکستان خلکو ته به د لږ سکون هم میلاو شي او مسایل چې کوم هغه مسایل هغه معاملې چې د دې احتجاجونو د وجې نه متاثره دي، که هغه مرکز کې دي که هغه دلته صوبه کې دي، نو هغې حل کولو طرف ته به یو ګام اوچت